کرامو خبرې وکړې پکار نه ده چې په اخیره کې ما له موقع راکړه ما اکرام الله بھائی ته اشاره هم وکړه چې بس دعا وکړئ خو ما له په دې خبره ډېر زیات افسوس راځي چې دا نن موږ دلته ولاړ یو دا خو زموږ د ایمان خبره ده دا خو زموږ د غیرت خبره ده زه دې زموږ د دې علاقې دې پښتنو ته او د دې دغه تاریان یم دا کوم چې ولاړ دي دا خو الله قبول کړي خو دا کوم چې داسې روان دي داسې روان دي او د دې نه ځان نه خبروي چې دا د الله بندګان دا د پیغمبر علیه السلام امتیان په دې چوک کې سره ولاړ دي دا به د الله مخې ته څه جواب ورکوي د دوی په زندګۍ ماته افسوس دی او دا شعر راته په دې رایاد شو د پښتو څه چې ایمان او غیرت نه وي د پښتو څه چې ایمان او غیرت نه وي لنګوټۍ خو د سیکانو هم په سر وي مسلمانانو وروڼو دا خبره د اسلام آباد پورې نه ده دا خبره د کراچۍ او پنجاب پورې نه ده میاشت مخکې که ستاسو په ذهن کې دلته په جندول کې دا پروګرام دیو جوړ کړی و دلته یو کیسه جوړه کړې وه چې دلته به سټیج پروګرام کېږي دلته به ډمان راځي دلته به سټیج شروع کېږي زه د جندول دې غیرتمندو نوجوانانو ته خاص کر د تحصیل مونده دې غیرتمندو نوجوانانو ته خراج تحسین پیش کوم الله تعالی به قبول کړي دا نوجوانان راووتله زمونږ په یو میسج په سوشل میډیا یو میسج مونږ خور کړو دا نوجوانان نه بیا پارټۍ ته کاته نه بیا خپل تنظیم ته کاته یک سو شو څنګه چې د علماء کرامو خبره وکړه د لا اله الا الله په دې غیرت راووته او هغه شادي حال کې چې کومه شو کېده کوم ډمان راتله هغه دې نوجوانانو منې کړو په دې باندې زه ستاسو ذهن خلاصوم چې دا یوه وړه عامه شو نه وه دا همدغه پروګرام و زموږ دې غیرت او عزت دې درنې علاقې ته دغه د اسلام آباد دا په حاشي را رسولو دا د دیو پلین و دا د دیو منصوبه وه زه د شادي حال مالکانو ته خراج تحسین پیش کوم هغو مکمل تعاون وکړو هغو ته د دې خبرې پته نه وه چې دلته دا قسم پروګرام کېږي هغو غیر موجود و د هغو یو منیجر دی هلک دی هغه به هم نه و پوه شوی هغه هم معذرت کړی و هغه ورته ښه کړی و چې راشئ او په دې شادي حال کې تاسو خپل پروګرام کولی شئ دې نوجوانانو یو زور وکړو په دې کې یو جذبه وه ما ته پکې مختلفو مشرانو لینکونه هم کړي افسوس داسې نوجوانان زموږ په دې جندول کې هم شته دی زما سره رابطې کړې وې ویل صدر صاحب تاسو ته دې څه تکلیف دی څه راته پکې رینګ کړی و وایي صدر صاحب په دې خفه کېږئ مه دې ډنګ ټکور ته مونږ ټینګېدی نه شو دا خبرې زه ډېرې د افسوس سره کوم الله تعالی دې مونږ ټول قبول کړي او دا په اسلام آباد کې چې دا کوم څه روان دي دا د 4-5 کالونه مونږ ګینو د مخکې نه نه و ده مخکې به 100 زنانه راوتې بیا یو نیم سل شوې دا پیر 15-16 سوو ته رسېدلې وې اسلام آباد دارالخلافه لره دې ملک په دغه ځای کې حکمرانان دي هغو چې کله سټیج ته راشي د مدینې د ریاست خبره کوي افسوس سخت افسوس په داسې حکمرانانو باندې چې زما مولانا صاحب خبره وکړه چې زما د پیغمبر ګستاخي کېږي د الله تعالی په شان کې غلط الفاظ استعمالېږي او په هغه ځای کې دا پروسه نوجوانان هم شریک وو ډېره د افسوس خبره ده زه چې دی نو د ادارو نه را درخواست کوم مولانا صاحب یې ذکر وکړو د چیف اف آرمي سټاف نه هم درخواست کوم او وزیر امیر نه دي په دې علاقو کې به کرپیانې لګېدې دا غونډ پښتانه په عذاب او په تکلیف کې وو دا قربانیانې چې موږ ورکولې د خپل ملک له هم ورکولې اسلامي پاکستان له هم ورکولې افسوس خبره ده 1500 څخه انډې ګنده زنانه چې په دې تندو باندې د هندوانو هغه نښې کړي هغه سرې ټیکې پرې لګولې او په اسلام آباد کې ریاست چیلنج کوي اسلام چیلنج کوي مسلمانان او علماء کرام چیلنج کوي ډېره افسوس خبره ده ډېره افسوس خبره ده او زه دې ټولو مسلمانانو ته خاص کوم موږ ته چې کله د مشرانو حکم راشي موږ به د اسلام آباد نه هم نه منې کېږو درنې له به ځو او ستاسو په وساطت دا قرارداد زموږ ګورنمنټ اف پاکستان ته خاص دی چې د دیو په لاس باندې کله چا پالټۍ د دیو په پوش باندې د چا پالټۍ لاسي هغه پالټي دې ښکاره شي په دې باندې چې د کوم سیکولر قوتونو لاس دی هغه دې ښکاره شي دا دې ګرفتار کړی شي او اخیره دعا نه مخکې دا ټیک ټاک چې دی پرون پکې جج صاحب فیصله کړې ده دا پر میډیا دې مشرانو ته پته نه لګي پر میډیا باندې ټیک ټاک راغلی دا یو
او د فیسبوک یو ټچ سیز دی په دې باندې مسلسل یو فحاشي روانه وه زه د هائی کورټ جج ته خراج تحسین پیش کوم ستاسو په وساطت چې هغه پې پابندي لګولې او باقاعده دا اعلامیه کړې ده چې دا عیاشي دا فحاشي وسیم بای وایي چې نن یې بېرته بحال کړو موږ ټول د دې مزاحمت کوو لاس اوچت کړئ کومې مزاحمت دا د ځوانانو لپاره زهر دی دا په ځوانانو کې دیني شعور ختموي دا په ځوانانو کې اسلامي شعور ختموي الله تعالی دې موږ ټول د خپل دین لپاره قبول کړي موږ به د خپلو مشرانو حکم ته انتظار کوو که د هغو حکم راغی انشاءالله پېښور ته به ځو اسلام آباد ته به ځو او که ښه حکم یې راغی او د قانون په دایره کې دند و په هغې به عمل کوو او که د قانون د دایرې نه بار وو چونکې دا زموږ د ایمان او د غیرت خبره ده په هغې به عمل کوو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد